أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحیم. زما پښتنو رونو، ملګرو، دوستانو او د جماعت مشرانو د خپلو امامانو قدر او عزت کوئ. صرف په خوله نه، پړه کې خو زما مقصد بل دی، د هغې د تنخواه انتظام وکړئ. زنګ پښتنې چې څونه علاقې دي، صوابی، کوټه، ټوپی، مردان، چارسده، ټولې چې علاقې دي، ما ته د عالم 20,000 یا 15,000 تنخواه وښایه. نشته. د عالم راته کور وښایه چې جومات والا کور ورکړي، یو دوه کېدی شي داسې وي، خو عمومي داسې نشته. ښه، په اړه هغې عالم دین ساتي، نو اړه خو شپږ میاشتې پس راځي، نو د عالم به څه کوي؟ میاشت پس به دې څه کوي؟ د هغې ضرورتونه وپېژنئ او د هغې قدر عزت کوئ. د ځان دپاره نه وایم، د هغې دپاره وایم. زما محترمو، چې تاسو د علماء کرامو قدر و عزت کوئ، الله به ستاسو په مال کې، په اولاد کې، په عزت کې، په کور کې، په اوړو کې، په تنخواه کې الله برکت پیدا کوي انشاءالله. موږ دلته پنجاب کې اوسېږو، د هر عالم کور وي، 20,000 تنخواهي، کاډې مو له بعضې ورکړي، عمرو له هم بوځي، قدر هم کوي. زموږ چې کمیټې والا کوم کسان دي، 11 دي، راجاګان دي، چودریان دي، هغې ټول نه زه مالدار یم الحمدلله. او هغې ته پته هم ده، زموږ علاقې ته او کلي ته راغلي هم دي چې دوی صاحب جایداد دي، بیا هم تنخواه، کور، ګاډې، عمرې، عزت، سپلی نیغول، مسله نیغول، قدر عزت کول د هغې کوي. نو پنجابیانو باندې څونه د الله رحم او برکت دی، دشمنۍ نشته، جنګ جګړې نشته، بغض حسد نشته. زموږ پښتنو کې څونه جنګ جګړې، مصیبتونه او پریشانۍ او دشمنۍ او عدالتونه، څه سالته ني. الصدقه ترد البلا، صدقه بلا رد کوي. د علماو عزت کوئ. عالم ته داسې مه ګورئ چې دا فرښته ده، یا د نبي علیه السلام دی، یا صحابو په شان دی. نه، موږ انسانان یو. زموږ چې کوم عالم دی، د هغې مطلب دا چې د مقتدیانو نه به لږ لږ ښي، نسبتاً به ښي، دا د عالم مطلب دی. بس فرښته ده، هغه کې به غلطۍ نه، هغه نه به ګناه نه کېږي، ولې هغه انسان نه دی. داغ داغ مت کو سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. بوډاګانو عالمانو سره اوتلی، ځوانانو عالمانو سره اوتلی، خپل ماشومان د مدرسې دیني طلبه سره اوتلی، نو دوی به لږ ښه انشاءالله، لږ خیر دی. زموږ بچي څه نه کوي، څونه کوتاهۍ کوي، نو خیر دی، هغه طالب علم دی، هغه نه هم غلطۍ کېدی شي. نو د هغې د تنخواه، د هغې د عزت، د هغې د قدر تنګول مه کوئ. تا ته خو پته نه لګي، خو ستا د قول او فعل نه یو عالم ټوله شپه خوب نه کوي او ته نه پوهېږې. هغې سپک مه ګڼئ، هغې د نبي علیه السلام د مصلې وارثان وګڼئ، د خپلو بچو په شانې وګڼئ. دا زموږ بچي دي، بچو کې غلطۍ شته، څونه غلطۍ پکې شته، تفصیل کې نه ځم، بس دا د عالم هم خپل بچی وګڼئ، دا زموږ د بچي په شان دی. او د هغه د هر څه خیال وساتئ. آخري خبره، زما شاګرد مفتی سہیل پیښور کې هغه کتاب لیکلی و، اذان درست کیجیے، دونه غټ. ما یې دا دی ولیکه، وی ټول صوبه سرحد چې دی، نو د مؤذنینو اذان غلط دی، اقامت غلط دی. ما وی دا کتاب غلط دی. وی ولې؟ مؤذن له تنخواه کېده چې صحیح مؤذن راشي. په ټول KPK کې، بلوچستان کې، افغانستان جنوب کې پښتانه دي، ما ته د جماعت د مؤذن تنخواه وښایه. نو کلیوال چې څوک ګوټ کوي، عام خلک دا به بانګ وایي، نو غلط به وایي. تنخواه مقرر کړي، هر څه به ټیک ټاک شي. تنخواه خو ورکوئ. الله دې موږ ته په دې خبرو عمل توفیق نصیب وکړي.